ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې د شپې بهترینه طاقتوره وظیفه ده د ټولو حاجاتو دپاره، د ټولو مشکلاتو دپاره. دا داسې وظیفه ده محترمو د الله الصمد چې انشاءالله الله جل شانه به مو حاجات پوره کړي، الله تعالی به مو مسلې ختمې کړي. یو خو شپه ډېره بهترینه شپه ده، د جمعې مبارکه شپه ده، او یو دا عمل ډېر محبوب عمل دی. نو یوه شپه چې تاسو وکړو الله جل شانه به انشاءالله د الله تعالی په لوی فضل او احسان او لوی کامیابۍ سره به تاسو ته داسې کامیابي الله تعالی درکړي چې د هغې نه پس به ناکامي نه وي انشاءالله. د چا رشته نه کېږي، د چا نور څه مسایل دي، د چا قرضونه دي، د چا ډېر زیات خلک هم رابطې کوي، څوک د چا یو مشکل وي د چا بل وي، نو انشاءالله د ټولو مشکلاتو دپاره د الله الصمد الله د الله جل شانه ذاتي نوم دی الله، او صمد د الله تعالی صفتي نوم دی. صمد ډېر زیات بې نیازه الله، چاته وغواړي ورکوي، چاته نه غواړي ورکوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. الله تعالی فرمایي مړی نه ژوندی پیدا کوم، ژوندي نه مړی پیدا کوم. الله چې دی رب المشکلات الله دی، رب الکشا دی. محترمو نو ستاسو چې کوم حاجات دی، زما هغه محبوب الله چې ما تا سره بې انتها محبت کوي، دغه الله به زما ستاسو حاجات پوره کړي، مشکلات هم انشاءالله بهترینې طریقې سره سرته ورسیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز محترم قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر هیوادونو کې دي، بهر زندگی تیروي، مسافر دی، الله تعالی دې مسافر له ډېره اوږده زندگی د صحت او عافیت والا ورکړي. الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو حاجتونه پوره کړه. محترم مسلمانانو، زمونږ وظیفه د الله الصمد ده. الله الصمد د الله جل شانه نوم صفتي او یو ذاتي نوم دی، لکه څنګه چې قرآن کې الله جل شانه فرمایي قل ای پیغمبره ووایه الله الصمد، قل هو الله احد. الله یو دی، الله سره نه په جسم کې څوک شریک شته، نه په طاقت کې څوک شریک شته، نه په خدایۍ کې څوک شریک شته. الله جل شانه تنها ذات دی. هر څه موجود دي که نه، الله تعالی اوس هم موجود دی. مخکې هیڅ شیز موجود نه بیا هم الله تعالی موجود او را روانه زمانه کې به تمام سیزونه ختم شي، انسانان هم ختم شي، فیریان هم ختم شي، غرونه هم ختم شي، سمندرونه، اسمانونه، هر څه به ختم شي، لیکن د الله تعالی ذات به بیا هم موجود وي. نو دا د هغې رب العالمین د ذات وظیفه ده محترمو، چې ما تاسو د نش نشته کړو، ما تاسو له جسم او جسارت راکو، ما تاسو له ښکلی زبان راکو، ما تاسو له ښکلی شکل او صورت راکو، ما تاسو له په څلورو اندامونو ښکلي اندامونو سره پیدا کړو، په څلورو څانګونو سره برابر پیدا کړو. محترم مسلمانانو، چې ما تاسو هم د الله تعالی په تابعدارۍ کې، الله تعالی په محبت کې خپله زندگی تېره کړو. که انسان لکونه وګټي، کروړونه وګټي، اربونه وګټي او داسې شي چې د دنیا بادشاه شي، خو بیا هم دی صرف دا ټول آمدن صرف د یو کفن په مقابله کې هیڅ هم نه دی محترم. هغه کفن چې بازار ته راوړلی شي د ټول نه بیکاره او ته خلک دغه کپړې ته کتلی شي، دغه کپړه څوک چې راوړي کور کې خپل سر ته نږ د دې نه یېرېږي. محترم مسلمانانو، نو دغه الله د هغې الله مو تاسو شکرګزاره شو. کله چې انسان د الله تعالی شکرګزاره بنده جوړ شي، الله تعالی د انسان ته ورکړه کوي. انسان الله تعالی او نبی پاک سلام فرمایي چې کله انسان د الله تعالی نه غواړي، الله تعالی ورته ورکوي، خو دی به تعدي نه کوي. چې کله دی تعدي کوي نو دی بیا ناکامه کېږي. لهذا په هر کار کې ستاسو دپاره خیر دی، په هر کار کې الله تعالی زما ستاسو دپاره یو ښکلی طریقه کار ږدلی دی. نو لهذا مو تاسو په حاجتونو باندې تعدي نه کوو. حاجتونه خود به خوده نه پوره کېږي محترمو، الله تعالی یې پوره کوي. او الله تعالی په څه پوره کوي؟ په تقوا سره، په اخلاص سره، دغه رنګې په د الله تعالی نه په غوښتلو سره الله تعالی د انسانانو حاجتونه پوره کوي. نو دا وظیفه هم داسې ده چې الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات په الله جل شانه اسان کړي. طریقه بالکل اسانه ده محترم مسلمانانو. دا وظیفه تاسو د ماښام د مونځ نه پس هم کولی شئ، د مازدیګر یا د ماسپښین
د ماسپښین لمونځ نه پسې مو کوئ، د مازدیګر لمونځ نه پسې مو کوئ، د ماښام مو کوئ، ماسخوتن لمونځ نه پسې مو کوئ او بیا ویده شئ په دې نیت باندې چې الله ما ستا د دې ښکلي نوم وظیفه وکړله. څومره چې ته ښکلی یې الله، دغه رنګې ستا دا نوم هم ښکلی دی. څومره چې ته طاقتور ذات یې الله، ستا سره څوک بل اله موجود نشته الله، داسې ستا دا نوم هم طاقتور دی الله. ما ته د خپل شان موافق الله زما حاجت پوره کړي. نو طریقه کار یې دا دی چې ماسپښین لمونځ دې اول وکړو، نو محترم مسلمانانو تاسو به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او بیا 314 پیرې الله الصمد الله الصمد الله الصمد د ماسپښین لمونځ نه پس ووایئ. بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. بیا مازدیګر لمونځ چې راغلی د هغې نه پس بیا په خپل ځای باندې کښېنئ، قبلې ته مخ کئ او 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او بیا دغه مبارکه وظیفه الله الصمد الله الصمد الله الصمد 314 پیرې ووایه. بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایه. بیا سجدې کې سر پروباسه او په سجده کې د ښکلې تندی او د ښکلې پوزه د الله تعالی د په دې مصله باندې ومږه او اوښکې تویې کړه چې الله زما دا حاجت پوره کړي. نن زموږ زړونه سخت شوي دي، سترګو نه اوښکې نه غورځېږي، سترګې وچې شوي دي محترمه، دا د دنیا محبت دی. ماښام لمونځ نه پس بیا 2 رکعته ورسره صلات حاجت لمونځ وکړه او بیا دغه رنګې 11 پیرې درود ابراهیمي او بیا 314 پیرې الله الصمد دغه ووایئ او بیا د الله تعالی د په سجده کې پرېوځئ، بیا خپل تندی او پوزه ومږئ، اوښکې تویې کړئ، الله تعالی نه وغواړئ. ماسخوتن لمونځ نه پس بیا دغه رنګې دا عمل وکئ او بیا ورسره 2 رکعته صلات توبه لمونځ وکئ. الله ټول ګناهونه مې ستا دپاره پرېښودل، الله ماته استقامت نصیب کړي، الله ماته طاقت نصیب کړي الله چې ګناهونه هم نه کوم او ستا د ښکلي شان موافق ستا عبادت کې الله ما مشغوله کړي. او په دغه ښی سیټ باندې سمله او د الله صمد وظیفه کوه، انشاءالله چې خوب کې به هم شاید د الله تعالی خوښه ده، خو کیدی شي چې تا ته ښکلې نظارې، ښکلې حالات، ښکلي ترتیب سره الله تعالی تا باندې دا خوب یعنې دا شپه سبا کړي او په دې خوب کې الله تعالی ته خپل حاجت انشاءالله پوره کړي. د الله تعالی خوښه ده. هو ما د خپل دغه علم مطابق یعنې د خپلې کمزور علم مطابق تاسو دا خبره ذکر کوم چې الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. خو د ناوخته پورې مه هم بلکې ګوتې وښیئ. په بړستنو کې الله تعالی مه ناراضه کوئ. بړستنو کې ناراضه کول دا دی چې محترم مسلمانانو ګناهونه مه کوئ. صحیح شو. ګناهونو د انسان زندگی لنډه تنګه کوي. ګناهونه د انسان په زندګۍ کې مشکلات راولي. ګناهونه د الله تعالی نه انسان لرې کوي. ګناهونه الله تعالی د جنت نه انسان لرې کوي. ګناهونه د الله تعالی د محبوب صلی الله علیه وسلم د طریقو نه او د سنتو نه انسان لرې کوي. او په مخ کې هم نورانیت نه وي، په چهره کې هم نور نه وي. نو ګناهونه داسې دی، دا یو دبه ده، دبه چې ستا دپاره به د آخرت کې بیا د حسرت او د نقصان سبب ګرځي. نو دغه